مکمل ویډیو کړل مکمل مکمل ته خانور الانوار لمولانا حافظ شیخ احمد المعروف بملا جیون ملا جیون بني مشهور وکانا مع شرح قمر الاقمار خوزي کې مو شکو ترجمة المؤلف يايو خوزي ترجمة المؤلف هو الشيخ أحمد بس المعروف بملا جيون الصديقي الأميتوي يرجع نسب إلى الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه دي طرف د دین نسب د خاکنه زکه صدیق تلشي مولده امیتی د امیتی زای سو د دې مولد او زای پیدائش من مضافات لکنو مضافاتو کې واقع حفظ القرآن قرآن کریم یاد کړیو وتنقل في قصبات الپورب یزاد الته کې به الته لاړو کنه واخذ الفنون الدرسيه من علمائها الته کې علماونه فنون زده کړو وقرأ فاتحة الفراغ من التحصيل عند الملا لطف الله الكوروي دين بفراغت ياسل كسيدة نسبة إلى كورة ذات منسوبة وهي بلدة من نواحي الفورب تفورب لفظ سرا لقيدلش سيدة ثم انطلق إلى السلطان آلمگير رحمه الله بدا السلطان آلمگير سيبتلارو فتلقاه السلطان بالتعظيم والتوقير ندبت شادر زتو كوخاكنا وتلمض عليه دين بقيدة سبكوي ملا جيوان سيبني ويخا وكان يراعي أدب إلى الغاية دا لمگير سيب بدير زدكو وكذلك كان يحترمه الشاه عالم بي زدكو وغيره من أولاد السلطان عملا على طريقته نور أولادون دي سوى غوب دي زدكولو دا لمگير سيب بطاوة لمگيرية جوڑا كنا ولا ما يرجمه وكان الملا جيوان رحمه الله إذا حافظه ذا حافظة قوية غير مزبوط حافظي ولو يقرأ عبارات الكتب الدرسية صفحة صفحة كتابنا بيويلو كرات بيكوالي ورقا من غير ينظر إلى الكتاب كتابنا بغير بيادة وكان يحفظ قصيدة طويلة بسماع دفعة واحدة يزل بشي وارد بياد وخاك سيدي بيدولي وتشرب بزيارة الحرمين المكرمين دي زياراتي كاريو الحرمين شريفين سدي وصرف عمره العزيز في شغل التدريس والتصنيف تدريس تصنيف کې ټول عمر تیر کو وتوفي بدار الخلافه دهلي دهلي دار الخلافه کې به وفات شو سنه 300 والف سوشل سنه 300 والف ها يوزر يوصل ديرش سيده ونقل جسد الى ميت د ځای تبع د یوړل شو په دوپینه به تمت المقدمه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتممه بالخير الحمد لله الذي اسمحت مصنف سيشي خدای د پر شکر وي جعل اصول الفقه مبنا للشرائع والاحكام چې د اصول فقه صدا د شرایع د پر احکام د پر یو بنای ګرځول د بنا سوي بنیاد هذا پر بنیاد دی باندې اصول غام پیژندل شو احکام شرایع احکام تل شي مشروعات واساسا لعلم الحلال والحرام علم الحلال والحرام چې شتل شي د احکام تل شي کنه کوم شنه حلال دي کوم حرام دي علم فقه و غیره دي د پر اساس ته اساسه بنیاد تل شي وصيرها موثقه بالبراهين والدلائل او داغه اصول فقه ګرځولي د خدای تعالی مضبوطه پچ سره دلایل سره دلایل اشتاري خبري دلیل شته بيزا نه ده لکه ځنه خلک کې نه ایسه د اس جوړ شي دا کنه دلیل نه لري دا خبره صحیح نه ده برهین دلیل و معنا ده وموشحه بالحلا والشمائل او دا خستکړی شي د په چش سره په گواهر سره او په شمایل سره شمایل خدتون تل شي کنه فمرات نشه د لکه سونی سره شي سرنګس کی یا خځه تخړر جواهر ورچه گواهر او ګلونه مولونه نوانه ستر سونی ونی سره پټه کی ندی تل شي توشیح کنه بالحلا حلا شي تل شي حلیه جمع د حلیه شي تل شي زیورات سیدا والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي اجرى هذه الرسوم الى يوم الدين او پیغمبر سمونه د خدای رحمت وي چې د ټول شنه قیامت ورځ پرې جاری کړ دي رسوم چې تل شي دي ځکه رسوم الشرع نه مرادخه کنه دنیوي رسوم نه دي مراد لري وجونه وايد العلماء بالايد المتين خدای پاک د علماء تایید کړ دي په مضبوط قوت سره تایید خو پیژندې کنه طاقت ورکول چاته زه د تا خبرې تایید کوم لکه چا خبره ته زور سره کې صحیح آی مضبوطه شو کنه مختصي
ورفع درجاتهم فی اعلی علیین او د دوی درجې خدای پاک اوچتې کړي دي وشهد لهم بالفلاح والیقین او کامیابۍ دپاره ګواهي ورکړې ده. صحیح ده که نه؟ خدای پاک له ګواهي ورکړې ده که نه چې دا خلک کامیاب دي علما وغیره. وعلى آله واصحابه الهادین المهتدین. هادین چې بل ته رهنموي کوي، مهتدین چې خپله دې رهنموي شي او نیک سړی وي. صحیح ده؟ مهتدي معنی هدایت یافته، هادي معنی بل ته لار ښودونکی. وتابعیه معنی چې تابعینو باندې د خدای رحمت وغیره. وتبعهم من الائمة المجتهدین، ائمه مجتهدین چې دو تابع وو. صحیح ده که نه؟ وبعد یعنی اما بعد. فلما كان كتاب المنار اوجز كتب الاصول متنا وعباره. چې د کله منار اصل کې د منار شرح ده کنه نور الانوار. صحیح ده؟ منار کتاب لیکلی هغه مختصر وو په کتب اصول کې متن او عبارت اعتبار سره. واشملها نکتا ودرايه، او د نکتو په اعتبار سره نکته سی نزکی پستی خبرې، او درایت په اعتبار سره د شو اشمل ډیر وو، ان ډیر شامل وکنه، خو شامل خو چې مختصر بیا نه پیږي کنه. ولم يشتغل به احد من الشراح الذين سبقونا بالزمان. چې کومونه مخې علما تر شي دي هغه کې څوک دي شرح باندې نشو مسؤل چې شرح یې لیکلي وار چا پرې دوالي. ولم يعصموا عن النسيان، او زنه کلی کړی دی به نسیان وغیره نه نو بچ شي کنه. سړی نه پکې زنه ځکه نسیان وشي خبرې کې بچ نشي. فإن بعض الشروح مختصره، زنه شرح شته خو مختصر دی مخله لفهم المطالب. صدا کوم مطلبی کنه هغه کې ته نه پوهېږي، خلل پکې پیدا کوي. مخله منه خلل پیدا کوونکې دی. وبعضها فإن بعض الشروح وبعضها مطوله، زنه اوږدې ډېرې دي. ممله فی درک المعارب، چې ته نه مطلب وسیلې په دې کې د ستړی وي. ممله چې شتل شي اوږده خبرې عبارت دور اوږده لیکلي چې غرمې ووهلو تېنه رووتلو مینګک دوره ځای دی ولې ووهلو تېنه اله مینګک راوته چې ته غونډې مباره خوند وي کړې وه که نه. وقدیما او ځنو وختینی وي بس. کان یختلج فی قلبي، زړه کې مې دا خبره ډېره به تېرېده ان اشرح شرحا، چې وداسې ښه شرح یې ولیکم که نه. ينحل منه مغلقاتو، چې مغلقې خبرې حل شي وسره. مغلقه خبره چې شتل شي کله پر پسې واچي خاخه نشي سلواله کنه. ويوضح مشکلات، چې مشکلات لري واضح کی من غیر تعرض للاعتراض ولا جواب. اعتراضونه جوابونه پکې ډېر نه کوم. صحیح ده؟ ولا ذکر لما صدر منه من الخلل الاستراب. حدیث کې اصل کې خبره شیخ یوس مخته 11 نمبر ته لاړ شه. منه من الشراح ولا ذکر لما صدر منهم، خبر نه ذکر شو لکه نه چې کومه دینه څه صدر شي د علماونه. منهم چته راځي د علما شراح ته. من الخلل واستراب، چې کوم خلل استراب دی پکې. ولم يتفق الى ذلك ولم يتفق لي ذلك الى مدة، چې بیا ما اراده وکړې چې شرح ولیکم خو ډېر مدت پرې مې دا کار ونه کړلی شو. لم يتفق چې شتل شي وامې نه کړلی شو. لکثرت المشاغل، مشغولیتونه ډېر زیات دلی، خصوصا خو د معاشي مصرفیاتونه خلص نشي کولی. وزویق المحامل، او محامل سره تانګو. محامل چې شي محمل جمع ده کنه، بارونه سی باج در باندې بوج زیات شي. فاذا انا وصلت الى المدينه المنوره والبلده المكرمه، خو چې کله الته ورسیدم کنه. فقرأ علي الكتاب المذكور بعد خلاني، نزل ملګرو ته دا خبره ذکر کړه چې الکه تا خو ویلي چې مخکینی کتاب شرح وکړو اوسه پرې څنګه چل ده څه طریقه به جوړو. صحیح ده؟ بعضې خلاني و خلص اخواني، خالص ملګري او ورونه من الخطباء المعظمه للحرم الشریف، چې کوم ورکې لوی لوی خطبا حضرت څو مغور ته دا خبره ذکر کړه چې کله لیکي. والمسجد المنیف، او دی لوی مسجد ول خلق دي دا کنه. منیف چې شتل شي دینګ اوچت معنات چې نشد الشریف. فقتره بهذا الامر العظيم والخطب الجسيم، بیرنه د لوی امر او لوی مقصد طلب کو چیرې دا وکا. وحكموا علي جبرا، نومته وی چې دا به کار وکړي یاري لغونی لکه زوري ربنولې کولو. ولم يترك لي عذرا، یو عذر ته ما اپنا کوچ نه دا بس باندې ما جوړو دا کار وشي. فشرات في صعاب معمولهم، نو ما شروع کړ چې د دوه مقصد خوراک ما معمول چې کوم شي نه عمل څه لري، عمل چې شي امید راجات سوي اسعاف منه پورا کول. وانجاح مسؤول من دوله کوم مسؤول چې دي کې ز کامیاب شم على حسب ما كان مستحضرا لي في الحال من غیر توجه لما قيل او يقال. چې کم شی ماته ذهن کې حاضر او ماغامي ورلیکل دي، خاص شرح مر خو ته نه لاړ نه اعتراضات ته چا سوي دي او چا سوي دي نه، بس کم خبره مې ذهن کې ماغامي ورلیکل او د ټول تشریحات
ذهني لیکلي دي ښه نن سبا خو لکه کتاب لیکي نور نه به لیکي که نه ټول مواد او سمیت بکتاب نور الانوار نور الانوار لمه مې ولا کیده ولا چې د رڼاګانو رڼا ښه لایټ اپ لایټس فی شرح المنار د منار په شرح کې صحیح ده والله الموفق فی البدايه والنهايه خدای پاک توفیق ورکوونکی دی په ابتدا او اخر کې وهو حسبي للسعاده والهدايه بس ما د لپاره کافي دی والمسؤول عنه خدای نه مې دا سوال دی غواړم تنه اجعل خالصا لوجه الكريم چې خپل رضا د لپاره وګرځي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم همت قال المصنف رحمه الله بعد ما تم بالتسمية ولا حول عن المعصيه ګناه نشته بچ کېدل الا بالله د خدای په طاقت کېږي ولا قوه على الطاعه د طاعت قوت څوک نه لري الا بتوفیق الله تعالی خدای په توفیق کېږي